أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا چې کله موږ اوې للملائکة فرشتو ته اسجدوا چې سجدا وکړي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا ټولو سجدا وکړله الا ابلیس مگر ابلیس نه وکړله ابا دی انکار وکړل واستكبر او تکبر وکړل وکانه من الکافرین او دا و د کافرونو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون د آدم علیه السلام یا د فرشتو الله رب العزت په فرشتو باندې درې امتحانونه وروستي درې. اول امتحان داو چې کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام تخلیق کول د مځکه خلیفای جوړوال به د سره مشوره وکړه نو د الله پاک ته وی چې یا الله موږ دې ته حمد او تسبیح بیانو او دا خو په مځکه کې فساد جوړ کی ویل چې پهله جنات مخلوق تر شو دا او فساد کول. دویم امتحان الله رب العزت دغه فرشتونه دا خوستال چې آدم علیه السلام ته فرشتو علم الله پاک کړو نو الله پاک فرشتو ته وی نو هغه علم د سره نو. دریام امتحان الله رب العزت ته فرشتو دا خوستال چې الله پاک فرشتو ته حکم وکړ چې تاسو آدم علیه السلام ته سجدا وکړئ. نو دا هغه دریمه خبره دو و اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. الله یې چې موږ فرشتو ته وی چې آدم علیه السلام ته سجدا وکړي نو ټول سجدا وکړه د ابلیس نه وکړه. ابلیس شیطان ده او علماء لیکلي دي چې د ابلیس مدا چې دو ابلس یبلس نه دو مطلب د دې دادا چې یو سړی مایوس شي نه امید شي نو چونکه د شیطان چې هم دا الله پاک نه امید شو مایوس شو دیو جن الله پاک ذلیل او خوار کړل او خپل رحمت نه لری کړل نو دیو جن انسان ته کله هدا نه دی پیچار چې دا مایوس شي کډیر ګناونه وکي نو الله پاک الله دا غي طرف ته دیرسي. بل دغه سجده بری کې علما او څو خبرې لیکلي چې دا کومه سجدا وا د عبادت سجدا وا د تعظیم سجدا وا د تکریم او د تحیه د دې سجدا وا نو مختلف خبرې لیکلي دي. علما یې چې د عبادت سجدا چې دو الله نه علاوه دا بل چاته نشته دا کچا وکړه فورا ودا کفر ته وي. نو دیو جن علما یې چې د عبادت سجدا خو نو مختلف جوابات کړي. نیم علما یې چې کا عبادت سجدا دا وی نو دا خو د الله حکم او الله پاک ته ویلو چې آدم علیه السلام ته سجدا وکړي یا د تعظیم سجدا وا. تعظیم سجدا دا یوسف علیه السلام مری کرسی چې غی کله خوب ولیدل انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجد. خپل باته وی چې شپږما سترګا او وس یول ستوري یعنی اترور د ټول مت سجدا کوي ابای ته وی چې تماته ورونو ته د مایا. نو پهلا بیا دی جواب دادا چې اغي ټیم کې د تعظیم سجدا چې وا دا جایز ده اوس د تعظیم سجدا چې دو دا اوس حرام ده اگر چې علما یې چې تعظیمن کچا چاته سجدا وکړه دا به کفر ته نو وړي خو حرام او مرتکب بشي حرام دي ځکه چې غیر الله نه علاوه الله نه علاوه بل څه ته سجدا نشته. نو نیم علما یې چې تعظیم سجدا وا. بیا په دې منته خبره علما لیکل دي چې دا سجدا چې دو دا د آدم علیه السلام د جسم ته وشولا چې دی د خاک جسم کوم خور نه جوړ ده دی ته وشولا کیا دغه سجدا چې دو د دې جهت لکه څنګه چې موږ بیت الله ته موږ کو سجدا لګو دا سي دا جهت آدم علیه السلام ته مقرر شوال. نو یا او بل خبره دا چې قران کې بل ځای کې چې فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لا پکې چې کله چې مو آدم علیه السلام برابر کړل صحیح می جوړ کړل خپل روح نه می روح ایرو چوال بیا می د خلکو ته چې اوس دې ته سجدا وکړي
نو به دي علماء دا خبره لیکلې او دا زبردست خبره ډاکټر اسرار سے په خپل تفسیر کې لیکلې ده ډېره خوندوره خبره لیکلې هغه دا لیکلي چې به دا سجدا چې کومه تعظیمن وا آدم علیه السلام ته دا دغه خاک ادم د پرنه وا بلکې دا اغي من روح چې د الله پاک کوم روح ارچمونه آدم علیه السلام ته د اغي د پروا د اغي روح د تعظیم د پروا برحال که تعظیمن وا آدم علیه السلام ته بیا ټیک تو ویل چې د الله حکم نو کڅرنګ خو برحال علمی خبره وي پکې نو ټول فرشتو آدم علیه السلام ته سجدا وکړه د آدم علیه السلام تخلیق باره کې مختلف خبرې دي الله پاک جبرائیل علیه السلام ته وی چې خوره روخلا چې آدم علیه السلام تخلیق نه وشي نو چې کله جبرائیل علیه السلام خاټه وړله اخاټه الله پناه نه غوښته چې د الله پناه چې ته مورې مو کې کما کای یا مو عبدار کې یا مو ته نقصان ورسای نو جبرائیل علیه السلام واپس وړل بیا میکائیل علیه السلام وړل هغه ته دغه داسې چې زتونه د الله پاک پناه غوړ ویل چې آدم علیه السلام د تخلیق چې د پوسه شوم امزکه دي ته نون د خاټه نه الله پاک ورشته و نون د مزکه نه وړل شوی و نو غیته دا خبر وکړه غال وړل بیا اسرائیل علیه السلام وړل چې کله اسرائیل علیه السلام وړل د خاټه وړل نو غي بیا ته ویم زکی چې زتونه د الله پناه غوڼو چې مو کې ته کماو کې یا مو ابدار کې څه نقصان نو بیا اسرائیل علیه السلام ته چې زتونه د الله پناه غوڼو چې اغي الله مو ته حکم کړه دا زدي اغي حکم کو بالکل هیڅ نشه کوله نو بیا د مزکه خور نه دا ټوله د آدم علیه السلام مختلف خور قسمونو نه د اغي تخلیق وشوال چې کله تخلیق وشوال او د خاټه لمدا کړل شولا اغه نه بعد 40 دن رسي روایتو کې چې آدم علیه السلام دنچا چې وا دا ایلوړه وا او انن نه خلی وا د خاټه دا چې شاب خاشي به دا आवाज کوي نو د شیطان چې دا اغه ټیم نو عزازیل چې دا ډېر خروب دا په آدم علیه السلام دنچې ته اطلاع الله سي وښونه کوي دا سړنجواله غوته ور پورې وایلا نو غینه به आवाज وروتال به دا په سوچ کې اون چې دا الله پاک څه تخلیق تا چې مومنت ودته بد شهیر کی کچرنګ چاله اغه خپل حسد ولا خبره پزړه کوي نو آدم علیه السلام تخلیق وشو بیا الله پاک فرشتو ته چې دته سجدا وکړي تفسیرونه لیکلي دي چې ټولو نه پهله سجدا چې آدم علیه السلام ته کړی دو هغه اسرافیل علیه السلام کړی دو او چې کله اسرافیل علیه السلام آدم علیه السلام ته سجدا وکړه بیا الله پاک د اسرافیل علیه السلام په تندی منته مکمل قران ولیکا چې څنګه قران مجید په لوح محفوظ کې موجود ده دلته د حفظونو بوسینو کې موجود ده په دې صحیفه کې موجود ده داسې د اسرافیل علیه السلام په تندی کې هم موجود ده ویل چې الله پاک اعزازن دایر کړل چې مو حکم ته پیلا د منته عمل در عمل وکړل دویمه خبره دا چې الله پاک دلته د فرشتو خبره کړي چې واسکلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس چې ابلیس نو وکړه با واستكبر وکانه من الکافرین تکبر وکړه او انکار وکړه او کفارونه نو دلته خو دا اعتراض کیږي چې وی دلته خو الله پاک فرشتو ته حکم کړه دا به د ابلیس غریب چې دا دمر لره لوړه دا ویلي نو علماء جواب ورکړه دا چې بل ځکه الله پاک دغه ابلیس ته دا خطاب کړه دا چې وما منعک الله تسجد اذ امرتک چې کله چې مو ته حکم وکړل بیا تو سجدې نه انکار ویلې وکړه تو سجدا ویلې نه وکړه یو خبره دویمه خبره دا چې دا حکم چې کوم و دا صرف فرشتو ته نه بلکې څومره جاندار شیونه چې هغه ټیم کې موجود وو څومره همزه کې منتجوندي شور شیونه چې موجود وو هغه ټول ته الله پاک دا حکم کړو چې د آدم علیه السلام ته سجدا وکړي نو آدم علیه السلام ته بیا سجدا وکړه دریمه خبره دا چې د ابلیس څوک و
نو تفسیرونو دا خبره هم لیکلې چې دا ابلیس چې و دا هم د فرشتو قبیلونو فرشتو یو قبیله داسې و چې هغه الله پاک اور نه جوړه کړې و هغه داسې قبیله و چې هغه فرشتي چې هغه قبیله و یو خو اور نه جوړه و بل دا چې هغه څلور وزرو نو دا هغه قبیله نو نو د سرکشي وکړه الله پاک دې ته حکم وکړ چې د جنات چې دی جنات لا تدالته نه وبسه فرشتو سره شول نو دیو بسل نو دی کې تکبر وغله چې اوس خو متعالی پاک دمرا بد شهیر وکړه چې د څومره سرکشه جنات دي اصل کې خو جنات ها داسي چې غو شر او فساد شروع کړل الله پاک حکم ته وکړل چې دام زکه نه وبسل نو فرشتي وغله لغای وبسل دغه رنګي برحال دا یو خبره دو یو روایت تا تفسیر ابن کثیر لیکل دا بل دا چې دا ابلیس چې و ابلیس دا جنات نو ابو الجن و اور نه جوړوا د فرشتو قبیلونو نو خو لیکن دا ډیر عبادت گزار لازمی و ډیر نیک و ډیر صالح و چې کلف نورو جناتو لکه جناتو کې مختلف جنات شته جناتو کې نیک جنات هشته جناتو کې سرکشه هشته جناتو کې بد اعمال هشته جناتو کې نیک اعمال هشته دا نو دا ابلیس چې و عزازیل نمایدو دا ډیر نیک و ډیر عبادت گزار و چې کله د نورو سرکشو جناتو په مځکه کې فساد برپکوال د شر او فساد جوړوال نو دا هغه ټیم کې هغه شر او فساد حصے کې نه و بلکې دا څو د الله عبادت کې مصروف او الله عبادت کوال نو چې کله الله عبادت کوال نو الله پاک د څومره سرکشه جنات چې هغه فرشتو ته حکم وکړل چې سمندرونو ته یوسه وایسه ځای او جزیرو ته یوسای ابو ته یوسای سحرو ته یوسای نو ټول لوړل خودی ته دا اعزاز حاصل شول ویل چې الله پاک انسان ته مقایر کی نو دا نیک ونه الله پاک دې ته مقایر کړلا نو دا فرشتو سره پوت شول بیا علم خو ډیر مو فرشتو سره خو علم نشته او فرشتي خو د الله پاک عبادت کوي خبره صحیح دو چې هر وخت کې د الله پاک عبادت تقدیس او تقدیس کوي بیت المعمور منته طواف کوي خو لیکن فرشتي خو 15 وخت المونځ نه کوي یا 15 وخت المونځ فرشتو منته فرض نه ده فرشتي خو رضا و میاش نه لري موږ و میاش رضا لرو فرشتي خو حج نه کوي حج په فرض نه ده فرشتي خو د نه کوي چې سنت ده انسان دې پر لازمي ده دریام بنیادی چې وسړی تا کانا پینا ملویږي بیا دریام بنیادی حق شدا هغه د نفسانی خواهشات دي چې هغه په غور او فکر وشي او کغه په ټیم نه کیږي نو بیا به انسان تباشي دي ته ډیپریشن ولګي دا به ذهني مریض شي نو بهرحال فرشتو ته خدا حکم نه ده چې د څوک کې ودونه دوکي نو هغه بیل نیم حکمونه دي خو نیم بیل دي بهرحال نو الله پاک فرشته داسې مخلوق پیدا کړی دا نو دا بیا هغه فرشتو سره شو او دا معلم الملکوت شو چې د فرشتو معلم شو او سردار شو خو چې بیا کله سجدا نه وکړه بیا الله پاک دا خپل دربار نه لري کړل او ته وایي چې فخرج منها فانك رجيم توز دالتنه ته شای ته خو مردود آی او علماء دا خبره هم لیکلي چې آیا په دا ایوي سجدي منته خو چې وا سجدا سړاونه کی نو عملی فاسق پوشیدا دا څه خو نه چې هغه دم لري لشي لوټ شي الله پاک ظلم جتای سره کړه نو علماء لیکي چې دلته د ایوي سجدي نه کوونی دی واجی الله پاک دا دمره مبعود نه کړل بلکې ایدی افکار چې کوم ایدی نظریات چې کوم هغه داو چې دی بلځو کې قران چې دی چې خلقتنی من نار وخلقته من طين انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين چې دی حسد او بغض وکړه وایي چې یاله زه ډیر شیم زه دی ور نه جوړ کړم ور پوسه خېږي آدم علیه السلام د خاطر نه جوړ کړه خاطر خو نوم دی نو علماء یې چې صرف ایوي سجدي دی وجنا یو خودي تکبر وکړل یو اعراض وکړل چې الله پاک حکم ته وکړل هغه کې جا وکړل نو دی وجنا علماء لیکي چې دوی خبرې دی آیات نه پاته لاګي یو دا چې یو د کله انسان داسې زون ته نه چې اوس خو ډېر غټ سړا شو اوس خو مو ډېر غټ مقام ده بلکې دا د خپل بړی نه بیانې دا د همیشه نون دی اوسي
دا د عاجزي اختیار. دویمه خبره دا چې کله د الله پاک حکم روغلال بیا هغه حکم کې د چون بجی دا د عالی دوری نه کوي فورا د هغه حکم تعمیل کوي که د هغه فائدې دې ته پاته وي یا نقصان پاته وي یا نه وي خو لیکن چې الله حکم روغلال بیا دا څه شو کی بیا د فورا حکم کوي ابا واستكبر دي تکبر وکړه انکار وکړه وکانه من الکافرین او دا کافرین نو کافرین نه خدا پیل نو الله پاک ته پیل نه علم چې دا کافرین نه ده خو لیکن دالته د موږ دوسته اظهار دی هغه وخت کې وشوال چې د کله سجدا نه وکړه الله پاک د اعمال کوونی توفیق نصیب کې په دې نور ډېر خبرشته خو ان شاء الله بیا به چټه